بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْهُمْ او یقینا بعض د دوی نه خامخا یو فریق شته چې اړی زبانونه خپل کتاب سره چې ګمانو کې تاسو پاغي د کتاب نه او نو هغه د کتاب نه وایي دوی هغه د الله تر طرف نه نو د هغه د الله تر طرف نه وایي دوی په الله دروغ او دی پوي. ان منهم ضمیر شاته راځي من اهل الكتاب. دی فریق مصداق سوکته وهم کعب ابن اشرف، مالک ابن سیف، حیی ابن اخطب وغیرہ. کعب ابن اشرف دا مدینہ کې اوسېد، اخطب دا په خیبر کې اوسېد. یهودو درې واړه مشران دي، یهود غیر نور داس کسان اړی زبانونه خپل کتاب دی. څه مطلب؟ یفتلونها بقراءته عن الصحیح، اړی ولو سلو دې سره د صحیح نه اړی لولي، داسې صحیح نه اړی محرف ته. واللی والفتل لی غختلو ته وایي. پړی چې غړی نو یو کوږ شي بل نه چاپېره شي، میلان مراد کوږوالی. او صرف اړول، فتل اړولو ته مراد پکې تحریف دی. تحریف ته دی په تورات کې لکه ترجم کې تحریف کړی نات محمد بن نحو ذلک. دی کې ویسه تحریف کو داسې ورستلو چې محرف طرف ته وړېدلو. نو د هغې مثال دا لکه د بریلیان چې دي که نه بشریت پیغمبر نه منکر دي، نو قرآن کې راغلي انما انا بشر، قیلا زه بشر یم. انما معنی د قصر نیم مگر بشر، انما دا مطلب معنی د یقینا بشر یم. نو دوی داسې وایي ان ځان لکي ما ځان لکي وایي نیم ان ما انا بشر مثلکم. داسې په زبان واړی، زبان په بل شان کی هغه ټکي یو بل نه جدا کی، نو هغه ټکي خو هغه زبان په واړی بل شان، نو هغې نه تحریف جوړ کی. ان ما انا بشر مثلکم، نیم زه داتې جوړ کی. نو داسې دوی په تورات کې به داسې ټکي هغه ټکي به وي خو بل شان به وي، نو دا یې تحریف جوړېده، اړولي به وي. والضمیر فی لتحسبوه یرجو الی ما دل علیه. تحسبوه ضمیر چاته راځي؟ تاسو په ګمانو کې پای وایي دا مخکې نه مفهوم ته راځي، دلالت پکې یلون السنی محرف هو محرف طرف ته اړوي. ويجوز یراد دا محتمل ده چې مراد شي یلتفون السنتهم بشبه الکتاب، اړی زبانونه خپل مشابه. څه مطلب؟ یعنی نور ټکي وایي خو د تورات په شانتې وایي، لکه څنګه چې د تورات تلاوت کېدلی شي که نه، د هغې مخصوص انداز لکه قرآن د تلاوت مخصوص انداز دی چې دا نور شیزونو کې نه، نور کلامونو کې نه. نو دوی په هغه انداز او په هغه ترنم سره په هغه طرز سره محرف وایي. تصبوه ذلك الشبه من الكتاب التوراة. وما هو من الكتاب
کتاب کې بیا ولیس من التورات نو معنی وکړه چې ما نافیه دی کتاب کې تورات مراد ویقولونه من عند الله دا تاکید دی د مخکې لپاره مخکې دراله تحسبوه من الكتاب کې دراله نو دا تاکید شو يقولون وإذا تاکید لقوله هو من الكتاب وزيارة تشنيع لهم وزيارة التقبيح تدويه وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نه دی غیر الله تعالی طرف حقیقت یعلمون پوی یا نه بدی پوی چې موږ دروغ وایو خپل دروغ پوی وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب نشتا او بشر د پاره چې ورکړی د الله کتاب او حکم او پیغمبري بیا وای دی خلقو ته شی تاسو عبادت کون کی مالا الله نه علاوه او خو وای شی تاسو ربانیین په دې سبب چې وای تاسو تعلیم ورکولو کتاب په دې سبب چې وای تاسو درس هم کولو کتاب لوستلو کتاب مکان بشرن کی مقصود څه دی مقصودی خی وای تقدیم لمن اعتقد عبادت عیسی علیہ السلام څوک چې عیسی علیہ السلام د عبادت اعتقاد ساتي یعنی او ته الہ وای عبادت کوي دا هو تقدیم دی دوی وداوي چې د عیسی علیہ السلام ته ویلي نو دا څه ممکن نه چې یو بشر چې الله پیغمبري ورکړي او خلکو ته زما عبادت کوي پیغمبر داسې نه وایي چا ویلي دا نازل شو د یو سړي باره کې صحابو کې یو سړی یا رسول الله موږ به تا سلام کوو څنګه چې سلام کې باس دا خو عامه خبره شوه دا خو تاسو سره معامله شوه د عامو خلکو په شان دی نو آیا موږ سجده نه کوو تا ته یعنی سلام سره سره سجده چې ستا خصوصیت حاصل شي اکرام په اکرام کې سجده دا یو سجده عبادت نه ده مراد اکرام کې سجده یہ فرمایا لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم وعرفوا الحق الذي لأهله بل پیغمبر صرف اکرام کوئی سجدہ بے نہ کوئی وعرفوا پیجنے حق اہل یعنی عبادت حق اللہ دے پیغمبر حق تا اکرام دے تصدیق تے ایمان دے حکم ورکڑی وہی والحکمہ دین حکمت مراد مت سے مطلب سنت یعنی سنت سره تفسیر کې دا مطلب الله تعالی پیغمبر ته کتاب ورکړي کتاب کې چې کوم احکامي د احکامو باندې عمل کولو طریقې دې ته حکم وي او دې ته حکمت احکامو باندې عمل کولو طریقې او یار حکم مراد دی فصل القضاء یعنی قوت فیصله الله پیغمبران ته قوت فیصله ورنبوه ثم يقول للناس دا پچاتب ته ثم سره ودا عطف علی یوتیو ورکړل د کتابو بیا وای وای خلق تكون عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين دلته قول مقدر دی ولكن كونوا یعنی لكن یقولوا دغه نوای دا وای كونوا شی ربانی څه مطلب ربانی منسوب من الرب دا رب ته منسوب ده په زیارت تولف او نون سره دا سے نسبت کی زیادت کی دلیش او معنی دا شدید التمسک بدین اللہ وطاعتی سخ مضبوط بدین اللہ وطاعتی ربانی دا اسی قصہ نقل کی مثال پیش کی ربانی وہی کرچ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس وفات شو قال ابن الحنفیہ رضی اللہ ابن الحنفیہ دا محمد ابن الحنفیہ دے دا علی ابن ابی طالب زوی دے او بنو حنیفه یو زنانه وا هغې سره د علي نکاح شوی نو د هغې نه پیدا دی نو دی په مور ته نسبت سره مشهور ابن الحنفیه مور ته نسبت سره مشهور دی وایي ابن عباس کله وفات شو نو ابن الحنفیه ووایي ما ته رباني هذه الامه رباني دې امت وفات شو حسن منقول لی ربانیین حسن بصری یعنی علماء فقها ربانیین چا دا مانم کړی دا علماء معلمین ربانی علماء معلمین یعنی دا د دې
مراد خودلې اصل خودې ربانی منصوب رب ته خو مراد پکې څه دی مقصود پکې څه نو دا اختلاف چا ویلي الربانی العالم العامل المعلم عالم می عملم کوي بل تم خي درې صفات پکې ضروري بما کنتم تعلمون الكتاب دا قرات ته کوفی او شامی او تعلمون دا د تعلیم د غیر نه دی غیرکم تعلمون الكتاب غیرکم نور غیرهم نور قرآ په تخفیف سره ما کنتم تعلمون الكتاب تعلمون به تعلمون و بما کنتم تدرسون سمانا تقرؤون مطلب څه دی یعنی حکم تاسو ته کوي وایي ته ربانیین شي په دې سبب چې تاسو عالمان معلمان یې کتاب او لستون کی کتاب لوستل کتاب او عالم معلم د کتاب کېدل دا سبب دی چې سړی ربانی شي ولمانا مقصود دا دی بسبب کونکم عالمین وبسبب کونکم دارسین للعلم دار دی بما کنتم نفس مرادی خود وی با سببی دا په سبب د کېدل تاسو او د واضح کړه چې ما کنتم ته ما چې ډېر مصدریه دی بما کنتم تعلمون من سبب کونکم معلمین ما مصدری دی او با سببی دا او دا ورپسې چې دی وی ما کنتم تدرسون دی کې ما مصدری دی او با سببی دا او بسبب کونکم دارسین للعلم دا اوس دی دا استناب ته دا کانت الربانیه دا استناب ته دی وضاحت ته بسبب کونکم كانت الربانية التي هي وہ ربانیت اغا چې دا قوت تمسک ته بطاعت الله سودا مسببة ان العلم والدراسة دا مسبب د علم او دراست چې علم او دراست کتاب دی دا سبب دی ردی چې سړی د ربانی شي نو ربانیت چې دا قوت تمسک ته بطاعت الله دا مسبب دی د علم او دراست وكفى به دليلا على خيبة السعي من جهد نفسه وقد روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذرية إلى الله دا جدا خبر وی دا کافی پرست دلیل ان آیات پدې دلیل پدې خبره چې خیبت مې خرابېدل مهنت تاغه چا چې ځان ستړی کو او ستړی روح په قد ستړی کو جمع کولو د علم کې او بیا دا ونه ګرځو د علم ذریعہ عمل تا یعنی غټ دلیل دی په دې باندې چې سړی ځان په علم ستړی کی او دا بیا د پاک کې سبب د ربانی کېدل نه ګرځي عمل ذریعہ نه ګرځي نو دا غټ حرمان دی فکان کمن غرس شجره دا سلو کې سړی ونه نه کړي دا خاصه اړ خاصه تونی قوم خلق هغه ته دغه مظهر تونی کو خوشاله دل داونه خپل مظهر سره نفو تنور کې په تمری سره وقيل ما تدرسونه على الناس تدرسون الخلق باندې رسل مراد عام ځان تلاوت نه مراد لکه قران کې راغلي بل ځای تقرأ على الناس فيكون معناه تدرسون نو د دې تدرسون معنا ما د تدرسون په شانتي شي قرات نو جبر کوم تدرسون راغلي تدرسون على الناس درس على الناس او تدریسي کړ ولا يأمركم پیغمبر دغه خلکو ته امر نه کوي بلکې دا امر کوي ولا یامرکم دا پچا تفته او نه کوي امر تاسو ته پیغمبر چونی سي تاسو ملائک پیغمبران ارباب آیا امر کوي تاسو ته کفر استغنه تاسو مسلمانانو وې دا تفته په تم یقول باندې مخکې سره لګیدل دا مکان لبشر یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ٹھیک دا نو ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله نو دا په هغه باندې اتب دی یامرکم منصوب دی اتب دی ثم يقول او دا الله چې دی نو دا مخکې نفی تاکید ته نو اصل داسې شو چې نشته او بشر د پاره چې ورکه الله ورته کتاب او حکم او نبوت بیا خلکو ته وایي چې
زما بندگان عبادت کوونکي الله نه علاوه او دا امر کوي یا دا امر کوي چې ونیسي ملائکه او پیغمبران ارباب نو دا پاغیاتب شو ثم یقول للناس مطلب دا شو چې یا دا امر کوي نو دا الله بیا دا اول نفي تاکید راوړو یعنی دا سم نه چې دا امر کوي نو دا معنا فی راغله مکان البشر نو دا غي تاکید شد الله دا نسب سره عطف دی ثم يقول وجو ان تجعل الله مزيرة لتاكيد معنى نفي خوري مكان البشر دا غ نفي دلان دي دام دي یا مرکم خو لا دلته دوباره تاکید نه وړه والمعنى ما كان لبشر ان يستنبئه الله پیغمبري کی الله استنبئه الله پیغمبري کی او نسبی کی د پار دعوت الى اختصاص الله بالعباده نسبی کی مقرری کی د دعا د پار دعوت الى اختصاص الله بالعباده او ترک الانداد او بیا خلق ته امر کوي چې شی تاسو عبادت له د پیغمبر و یامرکم امر کې تاسو رن تتخذون دا داسې بالکل نشته دا ټول دغه ماده لاندې دی او یقول باندې لا یامرکم مطلب شو او لا نفي دوباره رااله تاکیدن لکه محاوره کې لیکي ما کان لزید ان اکرمه ثم یهیننی اشترا زید د پاره دا اکرامکم بیا زما اهانت کې دوړه متنافی دي ثم یهیننی ولا یستخف بی نو دا یستخف یهینا باندې عطف ته خلا د ما کان لزید منافیه تاکید ته بالرفع او لا امرکم بنسب سره یو توجیه نو یو قرات نو دا توجیه وکړه او پر سره لا یامرکم دا حجازي او د ګومر ولي قرات ته على ابتداء الكلام دا به کلام مستحنفي مخکې با یعنی اطف القصه على القصه مخکې په یقول بطف نه ولا یامرکم او امر نکی تاسو والحمزه في ايامركم دا حمزه په ايامركم بالکفر دی کې راغلي حمزه استفهام نو دا استفهام انکاری دی یعنی توبیخ کوي او منع کوي د دې امر او ضمیر فی الامرکم لا یامرکم کی ضمیر او یا یامرکم دا ورسره یامرکم بالکفر دی کې ضمیر مستتر نو دا بشر ته یا الله ته او لله یعنی امر نه کی دغه پیغمبر دغه بشر ایامرکم دا بشر تاسو امر کوي بالکفر دا نه یا الله تعالی یعنی الله امر نه کوي تاسو ته او اي الله امر کوي تاسو بالکفر قولوا بعد انتم مسلمون يدل على ان المخاطبين كانوا مسلمين دا بعد انتم مسلمون لفظ طرف دی چې مخاطب پدې سره مکان لبشر تو الله دای سره مخاطب دا او دا رسخه تعالی امرکم راغله ایامرکم بالکفر دا ټول راغلي تعلمون الكتاب او تدرسون دا چې راغلي نو دغه خطابات دي مؤمنانو ته کانو مسلمین وهم الذين استأذنوه ان يسجدوا له دا کسان چې چاهته اختر نبی علیہ السلام نه چې ور سجدو کې کرامن یعنی دا بعض انتم مسلمون لفظ صلات پدې کوي چې دا ورستنی خبره چې موږ وکړه قال ارجون یا رسول الله نسلم علیکم وسلم بعضنا على بعض افلا نسجد لك دا خبره داغي تقویت کوي